کتونکو نننې ویډیو کې درې اهم موضوعاتو باندې به زه تاسو سره خبرې کوم د پاکستان، افغانستان او د هند. لومبه چې کوم هم خبر دی هغه دا دی چې چابهار باندې چې کوم بندیزونه او هغه ته استثناء حاصله وه د کال 2013 نه دخوا ټرمپ یو ایگزیکټیو آرډر باندې هغه ختم کړی دی. د دې سره به پاکستان به افغانستان او انډیا ته څومره نقصان رسي او ایران ته. یوه دا خبره. دویمه هم خبر چې کوم دی بیا د دې په تناظر کې پاکستان څه اقدامات کوي او پالیسی اوس نوې پالیسی څه ده کله چې خاص کر په چابهار باندې بندیز ولګېد ځکه چې پاکستان د مین دغه نه نارت ساوث کاریډور نه چې کوم دی بهر کړی اوس یو وارې بیا پاکستان د پاکستان چې اس آی ایف سی هغې کوم اقدامات کوي په دې به خبرې کوو. پاکستان او د افغانستان ترمنځ په دې کال کې د تجارت چې کوم دی 100% یعنی 100% سیوا شوی دی. د پاکستان صادرات افغانستان ته او د افغانستان نه پاکستان ته واردات یعنی درآمدات هغې کې ډېره اضافه راغلی ده. درېیم هم خبر چې کوم دی انډیا فیصله کړې ده چې په افغانستان کې خپل سفیر چې کوم دی مکمل سفیر چې کوم دی هغه وټاکي. په دې درېو موضوعاتو باندې به خبرې کوو ګرانو کتونکو او درېو ماڼو دپاره آینده دپاره هم زه تاسو ته اوس یو مخکې خو به ما نه وي خو اوس یې درته وایم چې یاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې دا ما ته هم پته لګي او تاسو چې کله میسیجز کوئ نو هغې نه ما ته پته لګي چې یاره ډایرکشن کم پکار دی څنګه کم معلومات اهم دي چې هغه تاسو ته د رسول پکار دي. نو لومړی خبره خو دا ده چې د چابهار و دې باندې په کال 2018 کې هغه ټیم کې چې د ټرمپ انتظامیه وه هغوی د هندوستان د وزیر اعظم چې کله دلته کې دوره وه هغو ته ریکویسټ کړی و ځکه چې کله نیوکلیر د ایران سره امریکې هغه نیوکلیر ډیل ختم کړ نو ایران باندې پابندۍ ډېرې زیاتې ولګېدې و. هغه ټیم کې بیا د تیلو چې کوم ایکسپورټ پکې د انډیا ته هغه هم بند کړی شو. خو بیا چابهار حوالې سره یو خصوصي کیس انډیا جوړ کړو چېرې په افغانستان کې هغه ټیم کې بیا کرونا راغله چېرې د افغانستان بیا ودانۍ دپاره او اقتصادي ترقۍ دپاره چې کوم دی چابهار ډېر زیات اهم دی. نو هغه وخت ټرمپ چې دی د دې نه استثناء کړې وه چېرې په دې باندې به بندیز نه وي خاصه توګه انډیا نه چې کوم د افغانستان چې کوم ټریډ دی په دې حوالې سره. اوس چې کله ټرمپ راغی نو د انډیا ته یو خطاب ورکړی دی د ټیرف ابیوزر لکه څونه چې ټیرفس د یو اس دغه دی امریکې هغه ابیوز کوي انډیا نو هغه سپیشل سټیټس یې واپس اخیستی دی. د دې حوالې سره انډین میډیا کې ډېر زیات خبرونه دي او دا ویل کېږي چې د دې سره به د ایران او د هند اقتصاد ته ډېر نقصان ورسي او دغه شانتې افغانستان ته هم دا ډېر لوی نقصان وي. دلته کې زه دا خبره وکړم چې د ایران او د هند او د افغانستان ترمنځ په کال 2014 کې هغه ټیم کې ما په خیال ډاکټر اشرف غني صاحب دوی یو معاهده کړې وه چې د چابهار کې کوم شهید بخشیش پورټ ټرمینل چې دی دا به یو نوې داسې یو ټرانزیټ او ټریډ انټرنیشنل کوریډور به دا جوړوي چې د انډیا، ایران، افغانستان او بیا د دې نه چې کوم دی منځنۍ ایشیا ته به په دې باندې ټریډ او ټرانزیټ څونه اکټیویټیز دي هغه به په دې کېږي. انډیا په دې کې چې کوم دی کافي انویسټمنټ کړی دی ملیونز اف ډالر ان هنډرډز اف میلیونز اف ډالر انویسټمنټ یې کړی دی او رپورټس دا هم دي چې په دې 13 کال کې افغان طالبانو هم یو خو هغه معاهده برقرار وساتله او ویل کېږي چې 15 میلیونه دغه هم کړی دی هغوی هم په دې کې سرمایه کاري کړې ده. څونه اهم دی څونه نږدې دی چابهار اگر چې دا یو خبره کوي چې یاره د کراچۍ نه ډېر دغه نه پرېوځي خو بیا هم ځکه د پاکستان د پالیسیز پته نه لګي بس چې لږ مسله راشي نو اقتصادي او دا سفارتي او سکیورټي دپاره چې کوم دی اقتصاد خپل قرباني نو ځکه افغانستان هم دا کوشش او انډیا هم چېرې موږ یو الټرنیټ روټ ته راکړو. اوس د چابهار چې دی دا د افغانستان سره د ریل او د روډ یعنی د ریلګاډي او د سړک دواړو باندې چې دی دا یو دا منسلک پروجیکټ دی کوم چې دا چابهار انډیا ته اوس ته چې دا کوریډور دا خبره کوم د چابهار نه زاهدان ته چې کوم دی یو ریلوے ټریک دې ټیم کې جوړ شوی دی او زاهدان د افغانستان سره د ایران د ټولو نه نږدې ښار دی نو هلته کې الریډي یو ټریک جوړ شوی دی. دغه شان انډیا بیا په افغانستان کې چې کوم دی تقریبا 1500 کیلومتره یو سړک چې کوم دی په هغې باندې 1.6 بلین ډالر هغې سرمایه کاري کړې ده او د زاهدان
دا چې کوم زاهدان د روډ پروجیکټ چې کوم دی دې باندې هغې د انډیا دغه کړی دی. دغه شانتې یو خاف هرات ریلوے پروجیکټ چې کوم دی دا هم ډېر اهم دی. اگر چې دا خاف هرات ریلوے پروجیکټ د چابهار سره میلاو شوی نه دی، خو دا د میلاوېدو د دې پروجیکټ دا هم حصه ده. نو د ایران کې چې کوم دی زیاتره د افغانستان بارډره پورې دا ریلوے ټریک شو یا دا روډ شو دا مکمل شوي دي. بیا انډیا چې کوم دی یو بل اهم روډ جوړ کړی دی په زارنج دلارام هایوے ورته وایي چې دا د چابهار سره افغانستان میلاوي. دا په 2015 او په 2009 کې چې کوم دی دا جوړ شوی دی. دا د زارنج دلارام هایوے چې دا بیا د افغانستان چې کوم مین روډ دی، کوم د چې رنګ روډ وي چې د هغې سره بیا هرات میلاوي، کندهار، کابل، مزار، دا ټول چې میلاوي دا زارنج دلارام روډ بیا د هغې سره کنیکټ دی. یعنی مطلب دا دی چې چابهار د روډ په ذریعه د افغانستان سره کنیکټ دی. اوس دا دی چې کله په دې پابندۍ ولګېدل، ظاهره خبره ده چې دا به ډېر لوی نقصان وي افغانستان ته هم او انډیا ته هم، ځکه چې دوی خو دا خیال و چې یاره موږ پاکستان بایپاس کوو. کوم چې نارت ساوت کوریډور دی، اگر چې د روس صدر ډونالډ پیوټن هغه دعوت ورکړو پاکستان ته چې د دې حصه شي، خو انډیا او د افغانستان دا کوشش و چې یاره دا موږ د پاکستان نه بایپاس کوو. د هغې وجه دا وه چې یاره په پاکستان باندې اعتبار هم نو چې یاره کیدای شي پاکستان بعضې ټایم کې سفارتي او د سکیورټي او سیاسي مسایل چې کوم دي دې ته اهمیت ورکړي او اقتصاد ته دونه اهمیت نه ورکړي. نو د دې وجې نه خو اوس پاکستان بیا په داسې پوزیشن کې راغی چې خپل کیش کوي. شو دې وخت زه وایم چې یاره پکار دي چې هغه پالیسي ختم کړي. اوس ما چې کوم ریپورټس کتلي هغې مطابق SIFC یو اداره چې کومه جوړه کړې د ټریډ او د انډسټریل ډیولپمنټ دپاره پاکستان، چې هغه زیاتره د پاکستان د فوج په لاس کې ده، هغوی اوس دا کوي چې معیشت مونږه د سکیورټي د دغه نه چې کوم دی دا بیل کړو. نو اوس که چېرې دوی دا وکړي چې یاره د درې واړه هېوادونه پاکستان، انډیا او افغانستان که چېرې دوی نورې مسلې دي خو که په اقتصاد په لړ کې یو بل سره کومک وکړي، نو ایران ته د انډیا نه د ټولو نه نږدې لاره د پاکستان په لاره باندې ده. دغه شانتې افغانستان ته د ټولو نه نږدې 4-5 ګنټې به زیات نه زیات لګي چې یاره د انډیا د بارډر نه چې کوم دی ته بلکې 4-5 ګنټې نه خو په نور ګاډو کې خو په ټرکونو کې دا وګڼه چې یاره لږه 40 ګنټې دې ولګي چې دا ته د انډیا نه سامان نه والي افغانستان کابل ته رسوي. دومره نږدې ده. نو پاکستان کې هم اوس دا سوچ دی چې یاره او دا اوس اقتصاد چې کوم دی د سکیورټي نه بلول هله د اقتصاد ترقي کړي. اوس دې کې یو بل هم ډیولپمنټ دا وشو چې پاکستان او د هند د افغانستان ترمنځ، ځکه چې پاکستان کومه فیصله کړې کوم چې تاسو ته ما ویلي چې د افغانستان سره تعلقات ښه کول، خاص کر اقتصاد، درآمدات او برآمدات مد کې. اوس چې کوم د سټیټ بینک رپورټ راغلی دی نو هغې کې وایي چې د افغانستان پاکستان نه برآمدات یعنې صادرات چې دي هغې کې 93% چې کوم دی اضافه شوې ده. تیر کال دا و د تیر کال نه مخکې دا و 280 میلیونه ډالره، اوس چې کوم دی دا 504 میلیونه ډالر، تقریبا 100% چې کوم دی په دې کې اضافه شوی. دغه شان د افغانستان نه درآمدات یعنې واردات چې کوم دی په هغې کې هم دغه اضافه شوې ده. مخکې دا اوس 4 میلیونه ډالره د افغانستان نه براتل، اوس هغه 10 میلیونه ډالره یعنې د 100% زیات چې کوم دی په هغې کې اضافه شوې ده. نو اوس ډېره لویه موقع ده پاکستان ته هم، ایران ته هم، افغانستان ته هم چېرې په دې باندې اوس کار وکړي او دا اقتصاد چې کوم دی دا د سکیورټي دی دغه نه بیل کړي. یوه دا خبره. درېیمه هم خبر چې تاسو ته کوم ما ویلو او دا ډېر غټ ډیولپمنټ او دا درېیمه چې د طالبانو د خارجه دغه چې کوم دی کامیابي ده هغه دا ده چې هند دا اوس په دې باندې غور روان دي، طالبانو سره خبرې اترې کوي د کابل سره، چېرې په افغانستان کې هغوی خپل سفیر چې کوم دی هغه ټاکي. د دې نه دا اندازه لګي چې لکه شروع کې کله طالبان رالل نو د هند سره د دوی تعلق بالکل ټیک نه و، ځکه چې د پاکستان پکې یو فیکټر و. اوس ګریجوالي او د دې وجې نه د هند امبیسي هم بنده شوله، د هغې ټول هغه دغه هلته سفیر هم هلته لاړو. اوس چې کوم دی هغوی دوباره دا بحال کړي. نو په انډیا کې هم هغوی داسې کارونه وکړل چې لکه د پخوا چې کوم ډاکټر اشرف غني صاحب یا د جمهوریت د وخت کوم سفیر و هغه ته یې ویلي دي چې یاره ته بس ټوټي کړه او د هغې چې کوم سفارت او د هغې واک اختیار چې کوم دی طالبانو له ورکړي او اوس په کابل کې هم خپل سفیر چې کوم دی هغه ټاکي.